تالله د الله قسم لقد ارسلنا بشكم لګلې مونږه الى امتونو طرف ته پیغمبران من قبل کتان وړاندې فزين لهم الشيطان بخستقل دوی لپاره شیطان اعمالهم عملنا دوی فهو وليهم پس هغه مرګ دوی یوم نورس ولهم عذاب الیم دوی لپاره عذاب دردناک وما انزلنا عليك او نه نازل کړي موږ پتا باندې کتاب الا لتبين لهم مگر لپاره دې چې بیان کړی دوی ته الذي خبره اختلافوا فيه چې اختلاف اور دوی باقي وهدى او هدايه ورحمه او رحمه لقوم يؤمنون قوم پر اخر کو پر چې یقین کوي ایمان وروړي والله انزل او نازل شان نازل من السماء اسمان ماء ابو فاحيا به الارض فجندي کله پدې سره زمکا بعد موتیا پس د شاریدلو داغینا ان في ذلك بشک پدې کې لآیه النخل لقوم اخر کو پر يسمعون چې اوري په هو سره صدق الله تبارك وتعالى د مشرکین یوسف باطل عقائد او باغی باندې رد فرمایي آیت نمبر 63 سورہ نحل او اس حدیث کی اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی دوبارہ ارشاد فرمائی چې زما دے اللہ تبارک و تعالی خپل ذات باندې قسم فرمائی چې دوی ستا تکذیب کوي انکار کوي دا سنوي خبره نه ده تا نه مخکې هم کوم پیغمبران کوم امتونو طرف ته موږ لګلو نو دا هغه دور خلکو ته هم شیطانانو ګناهونه کفر او شرک او بدیان دا ورته خاصه ښکاره کړو نو کوم خلکو چې دغه د شیطان اتباع وکړه او د شیطان هغه خاصه کړی شوی مزین کړی شوی ګناهونو باندې عمل وکړو نو نن ورځ باندې چې دا غوښتل لپاره دردناک عذاب دی او دا شیطان د دې په دې ورځ باندې هم د دې مرګ دی او دا شانتي مونږه ته دنیا ته دې لپاره لګلې چې دوی ته ښکارا بیان کې هغه خبرې چې کوم کې دوی اختلاف کوي او دا شانتي مونږ لګلې ته هدایت او رحمت دا خلکو لپاره چې کوم ایمان وروړي او بیا د الله تبارک وتعالى د کتاب او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک مثال هغه الله جل شانه دی باران سره ورکړی دی څنګه چې باران وشي نو د باران په ذریعہ باندې چې کوم زرخیز زمکوي قوت او طاقت والا کرامت زمکوي نو هغه د باران په ذریعہ باندې خو خپل پھل پھول فصل میوه هغه پاغي باندې راوخیږي هغه له قوت او طاقت ملو شي د قشانتي نزول قرآن سره د دوه جهان سردار تشریف اورې سره چې کوم زړونو کې د هدایت صلاحیت او کوم خلکو کې ادب او طلب الله تبارک وتعالى دا وی په زړونو باندې د قرآن د نزول سره د دوه جهان سردار تشریف وړلو سره دا وی په زړونو کې هدایت خور شو زړونو ته هدایت نه وته او هغه د اسمان هدایت ستور جوړ شو او کوم خلکو چې بدبختی مقدره وا شقي الحلق خلقو بدبخت خلقو کلب زړه ولا خلقو حق ټکراول ولا خلقو متکبرین خلقو دا وی مثال د هغه شاړو بنجر زمکې دي چې پاغي باندې باران وشي او به تیر شي هیڅ فائدہ نه ورکړي نو څنګه چې شاړو وران جاړ زمکه باندې او به تیر شي او باران وشي هیڅ فائدہ نه ورکړي دغه شانتي دغه بدبخت خلق بدقسمت خلق سخت زړه ولا خلق د هدایت نه محروم خلق متکبر خلق د دوی په دوی باندې د الله کتاب نازل شو قرآن نازل شو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د دې په وړاندې تشریف ورو خو په دوی باندې هیڅ اثر ونه شو په دې کې نخې د خلکو د فرج اوریدونکو خلک دي تالله د الله قسم لقد ارسلنا بشکم لګری پیغمبران الى د امتونو طرف ته من قبلک تا نه وړاندې فزين لهم بیا خسته کړو دوی د لپاره شیطان اعمالهم عملنا دوی فهو وليهم پس هغه مرګ دوی اليوم ننوز ولهم عذاب الیم دوی لپاره عذاب دردناک دی مخکې امتونو کې هم شیطان مزین کړی ورته ان شیاطین لا یوحون الى اولیائهم شیاطین خپل دوستانو ته وحی کوي بقیده ورته خبر رسي دا غوښنه ته خبر ورچي شیطان نو ځکه الله تبارک وتعالى قرآن مجید بار فرمایي چې الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین شیطان تاسو ښکاره دشمن دی دا په کریمه کوي او ځان دغه نه بچ کی ان الشیطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا شیطان تاسو دشمن دی دا په دشمنی ونیسي او یو طرف ته شیطان داسي الله تبارک وتعالى هغه قوت او طاقت ورکړي چې انسان په بدن کې رګونو کې د وینې په شان ګرځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان چې د انسان پر رګونو کې د وینې په شان ګرځي وسوسه چې ارسي او انسان یې ویني نه او دومره قوت او طاقت الله تبارک وتعالى هغه ورکړي چې یو الله ولا وی چې دا شیطان د ماشي په شان دی د انسان په زړه باندې په بلا باندې کې او زړه ته چې خپل مخلوق استن دن لګي چې څو وسوسه زړه ته چور غواړي چول شي نو دومره قوت او طاقت ورکړي د خدای نه لوی طاقت الله تبارک وتعالى یو مسلمان ته ورکړي هغه څه شي دی د الله کتاب دی د الله ذکر دی د
دا الله کلام دی قرآن مجید دی چې کله هم یو مسلمان باوضو وي یا د ذکر په حالت کې وي د شیطان د وسوسو نه چې هغه محفوظ وي. نو د شیطان نه لوی قوت او طاقت د الله تبارک وتعالى مدد او نصرت دی، د الله ذکر دی، د الله د دین فکر دی، د الله د کتاب تلاوت دی، او دغه شان د هر عمل د کولو مخکې او وروسته مسنون دعاګانې دي چې کله هم یو مسلمان ذکر او فکر سره ژوند تیری د شیطان د لوی قوت او طاقت چې کوم هغه سازش کې دغه نه محفوظ وي. د شیطان نه لوی قوت او طاقت الله تبارک وتعالى موږ تاسو لپاره کړی دی چې هغه د الله رب العالمین مدد او نصرت دی. وما انزلنا اوغس نازل کړی موږ علی کتاب قرآن مجید الا لتبین لهم مگر د پاره دي چې وما انزلنا او نازل کړی موږ علی کتاب قرآن مجید الا مگر لتبین لهم د پاره دي چې بیان دي دوی ته الذي خبر اختلافوا فيه چې دوی په کې اختلاف کولو دوی څخه اختلاف کولو د قیامت مبارک عما يتساءلون عن النبأ العظیم تا تاسو کې دوی د صبر کې د لوی خبر بارک الذي هم فيه مختلفون چې دغه بارک اختلاف کوي قیامت نشته مرګ نشته مرګ نه بعد دوباره ژوند نشته دی. نو دا کتاب موږ د پر نازل کړی چې هغه بیان دي اختلافو فيه چې کوم کې اختلاف او هدى او هدایت دی او رحمت دی لقوم او خلق لپاره یؤمنون چې هغه ایمان وروړي. نو هدایت او رحمت څنګه دی؟ مثال الله تبارک وتعالى د زمکه بیان کړی باران وشي هغه زمکه چې کوم زرخیزه وي هغه د باران نه استفاده وکي فصل پھل پول هغه پکې روخي چې نور ترقی او دغه شانتي چې کوم شاړو منجر زمکه وي نو هیڅ فائدې وانه. والله انزل الله جل شانه نازل من السماء الاسمان ماء ابو فاحيا به فجوندې کې پدې سره ارض زمکه بعد موتها پس د شاړدلو داغینا پس د اوچدلو داغ زمکه مرګ داغي اوچدل دي شاړدلو نه پس الله تبارک وتعالى زمکه راځوندي. نو د باران او دغه شانتي د زمکه نه سبزه پھل پول راوتل او بیا فنا کېدل پدې کې هم انسان په دعوت فکر دی څنګه چې باران وشي او سرسبز و شاداب تازه فصل میوه اثر وخیږي او بیا هغه چې دینو سو وخت بعد بالکل خوري ریشي ختم شي دغه شان د انسان ژوندۍ هم دا پیدا شي رالوي شي ځواني کمال عروج او شباب دورسي او بیا چې دینو بالکل غیب شي د زمکه نه داسې شي چې څو کال وروسته تیر شي نو خلکو د ذهن نموذج چې داسې کسبو نو دا د انسان هم ژوند هم دغه شان دي. نو الله تبارک وتعالى دې مثال بیانوي ان فی ذلک لآیه بشک په دې کې نخره لقوم او خلق د پاره يسمعون اوري په غور سره